لم يستطع منكم طولا کچیر طاقت نلري پتاس پیو سره قدرت نلري اي انکح المحصنات المؤمنات چې نکاح کې د آزاد زنانو سره چې مؤمنوي فإما ملکت ایمانکم پس هغه د نکاح کې چې کم د کم چې دی مالکان دي من فتياتكم المؤمنات دا هغه غلام سره د منځ سره چې هغه مؤمنای والله اعلم بإيمانكم اور الله ډیر ښه پېژني ستاسو ایمانونه بعضکم من بعض دغه منځ ستاسو د بعض سره دا فانكحوهن بإذن اهلهن پس تاسو نکاح وکړئ د دې د مالک په اجازه سره وآتوهن اجورهن بالمعروف اور تاسو ورکړئ دې ته د دې مہر په ښه طریقه سره محصنات غیر مصافحات د نکاح نه دی د مستینیت دی نه ولا متخذات اخدان اور د یارانه تعلقات خفیه تعلقات سوچ و فکر دی هم نوي فاذا احسننا چیری په نکاح کې راس فین اتینا بفاحشه کې چیری وکړه به حای فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب پر دی باندې نیمه سزا د هغه زنانو په مقابله کې چې آزاد دي ذلك لمن خشي العنة منكم دا پتاس کې د هغه انسانانو د پاره دی چې د په ګناهونو کې د مبتلا کېدو خدشه لري ویره لري وان تصبروا خير لكم او کچیر تاسو صبر وکړئ دا تاسو د پاره بهتره ده والله غفور رحیم الله بخښون کې دی او رحم کوونکی دی عزیزانو دا د سورۃ النساء آیت نمبر 25 دی د آیت تعلق د منځ سره دی کنیزه غلام چورته ول کېږي دا په خوان ډیر زیاتو د نبی علی السلام په نکاح کې دويستا حضرت ماریه قطبیه د نبی علی السلام چې اخري زوی پیدا شوی دی حضرت ابراهیم د نبی علی السلام ټول اولاد د حضرت خدیجه څخه پیدا شوی دي یعنی د نبی علی السلام وو اولاد دي څلور لونی دي درې القان دي دا ټول د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها څخه پیدا شوی یو حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ رضی الله تعالی عنه د حضرت نبی پاک د ماریه قطبیه څخه پیدا شوی دی اور دغه ماریه قطبیه رضی الله تعالی عنها دا کنیزه او غلام منځ ولا چې د نبی علی السلام په نکاح کې راغله ده صحابه کرام په جهاد وکړي ډېر زنانه په دغه کې رااله بیا به د نبی علی السلام د قران په مطابق باندې هغه منځ وی هغه قیدی غلامی چې زنانه براغلی وي هغه بیا په صحابه سره تقسیم کوله قران پاک په دې باره کې فرمایي چې چیرې پتا څه چې سړی طاقت نه لري نبی علی السلام له خلک رالو یا رسول الله د نکاح جذبه می راغله ته خو نکاح طاقت وسنه لرم نبی به صحابه له پیغام واستوي د پلانکې در استم نکاح ترتیب ور جوړ ک څنګه شایسته دور څنګه شایسته زمانہ څوک چاته ویلی سي څوک چاته خبره کولای سي نن خو په پیسو باندې ورته ویل چې تعلق راکې او غټ عذاب دی نبی علی السلام په دور کې بدار کم نو نبی الله رب العزت فرمایي چې کم خلک طاقت نه لري مال او طاقت نه لري لکه زموږ زمانہ چې نن سبا د انجونو طاقت نه لري پیسې نه لري عام طور پر معاشره هغه د پاره دادی چې هغه د منځ سره وعده وکړي او منځ دار کمی چې هغه مؤمنای امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خامخاب مؤمنای واجب دی زموږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ واجب نه دی حکم استحباب دی مستحب دی که مؤمنه و ټیک ده کني پروا نه لري ها د مالک په اجازه سره به نکاح کوي اور بیا به مہر ادا کوي په ښه طریقې سره د نکاح نیت به د مستی نیت به نه اور دغه زنانه منځ دا به هم دار کمی چې هغه به خفیه تعلقات د چا سره نه ساتي دلته قران خو خفیه تعلقات ذکر کړی دي حقیقت کې دا دی چې عربو دا قانونو چې شذ به ښکارا زنا یا بدکاری یا بحیاي یا تعلقات یا رانه به ولا نو دی به بد غنله او کچيري به په پټه ولا بیا به سنوي اسلام ال چې دواړه ختم دي او نن سبا چې جدید مسلمانان پیدا ساغوي دواړه صحیح دي یو فکر او حیا نستا یو شی نستا یعنی حتی کې زموږ په معاشره کې د زنانې تصویران پر فیسبوکانو پر شانو سره راسم خلک پانه په بدی کله لوري کله هر چای څوک پانه بدی اور په پروګرامو کې په محفلو کې په وټلو کې په بازارو کې په پکنیک شاپینګو کې په دې ګردو کې عام طور پر زنانې یارانه د تعلقات د دوستانه یعنی د یو زنانې سره کا غټ موبایل او سړی نو خداغه دی ولا متخذات اخدان بل څه ته خداغه غټ موبایل ته چې غټ موبایل او سره د نو یارانه د دوستانه د تعلقات دي کنه اور سره خدا شیبا نه وي الله رب العزت دا ټول صفات په کې موجود وي اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د مالک د اجازت بغیر نشي کول اور د مالک په ذمہ وي زنان د یو منځي د یو ماینه یعنی منکوحي دا دواړه جایز دي د یو سره بشپې دري د بل بدورز خدمت کوي دا دواړه شان جایز دي او په یو وخت کې کېدلای شي اور نه الله رب العزت فرمایي چې چیر د نکاح بعد
دا چونکې بازار لذي خدمتونه کوي، لہذا په دې صورت کې کچیر به حیايي وکړله پر دې باندې نیمه سزا ده. پر زنانه خو پر سزا ده، پر آزاد زنانه پر منځ باندې نیمه سزا ده. ولی خو د هغې تعلقات چونکې د بازار سره ډېر دی، سوداوې راوړي، کورونه صفا کوي، مختلفو کورو ځي، د خدمتونه کوي، په دا وجه باندې د هغې سزا نیمه ده. او دا ټول قانون الله رب العزت د هغه سړي دپاره دی چې هغه په دې ویرېږي چې زه په ګناه کې مبتلا نسم. او که چیرې دا خوف و خدشه نه وي، هغه دپاره په کار هم نه دی چې د مین سره نکاح وکړي. الله رب العزت دا ستاسو دپاره بهتره ده او الله بخښونکی دی او رحم کوونکی دی. د دې آیت تعلق د جهاد د برکت سره و. نن جهاد ختم شو، د منځ قانون ختم شو. الله تعالی د عمل توفیق ونصیب. الحمدلله رب العالمین والعاقبة